الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وسلم عليه इज़्ज़तमंद हाज़िरीन अल्लाह जल्ल जलालुहु समस्त सुद हिदायत और रहनुमाई दफा दस्सील और खूनी इस्तिक़ामत दफा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लेकिन हर पैगंबर दख्बल ज़माने ढेर हुई सही हर पैगंबर दख्बल ज़माने ढेर हुई बशरियत बंदे पूरी अल्लाह रसूल नबी खतीज खकारद चे कम पैगंबर अल्लाह दसुमर ज़माने द पर लेके तो उम्र ज़माने आगे लखुई और की शरीयत वर्ती ज़मुस्तासो पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह द इंसानां दरबार द पीरियां दरबार ता क़याम क़यामत जिसमें इंसानां नज़ीर टूर दरबार मुंतखब करे और टूर दरबार लाफों के और हादी कर जाओगे हर कल चिदा से लोग उम्मत वाला अल्लाह पर खड़े दे हुई जमाअत वाला पर खड़े दे दचा चे सोमरा रैयत हुई लिनूर पूया वाली यव सड़े यव साबे साथी अब वना मिक़दार बाने कोई यव सड़े सल साबे साथी उम्र मिक़दार बाने कोई यव सड़े गले साथी उम्र मिक़दार बाने दागे कोई अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दादा इंसानां सातुल की इंसानां तो अगलात रखी चीज़ दुई पे हिफाजत है ज़का अवमन अल्लाह के अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ता वही लोगे दागे तरबियत अंबिया अल्लाह की निसाब द तालीम अल्लाह मुक़र्रर की मुअल्लिम द अंबिया अल्लाह फरिश्ता मीन्स कि सिर्फ वासिता ही चीज़ अल्लाह तालीम दे अंबिया तआला से नुचे दचा द तरबियत द पर अल्लाह पखबर इंतजाम की
د چا د تعلیم دپاره نصاب چې پخپله الله مقرر کړي، د چا معلم چې الله یې د هغه انسان به علم څومره کامل الله ته به څومره خوښ باندې د تمام انبیا دا شان. بیا چې پیغمبر علیه صلات وسلام ته الله ډېر د اوږدې زمانې انسانان حواله کړي دي، ډېر لوی امت ورته حواله کړی دی، هغه ته به الله څومره علم ورکړی، څنګه تربیت ورکړی، څومره به ورته شان ورکړی. نو انبیا علیهم الصلاة والسلام یو طرف ته الله تعلیم ورکړي، بیا عملی ژوند دپاره چې ته به د انسانانو تربیت څنګه کوې، نو څه وخت دپاره په هغې څاروي وساتي. آیا ته څاروي ساتلی شې؟ د دې څارویو سره ته څنګه ژوند تېروې؟ د هغوی خو عقل نشته، غوسه کېږي ورته، وهی ورته، سختي ورسره کوې، ظلم ورسره کوې، انصاف ورسره کوې. دې ته هغه پریکټیکل زندګي چې کوم څیز ته وایي، هر انسان د هغې دپاره یوازې تعلیم نه وي، تعلیم دپاره چې دی میدان ته راوځي، په میدان کې کتلی شي چې ستا تعلیم څنګه دی ته عملي کولی شي. نو انبیاء تعلیم الله په زناورو باندې عملي کړي، دوی ته زناور حواله کړي چې دا ګډې څنګه ساتي، اوښان څنګه ساتي، د هغې تربیت څنګه کوي. دا یې عملي ژوند ښکاره پته ولګي چې د زناورو تربیت انبیا څومره اوچت دی. نو انسانانو تربیت ورکوی شي، الله یې بیا د انسانانو دپاره منتخب کړي. بیا داسې انسان الله منتخب کړي چې سن الله جل جلاله د خوبیانو مجموعه ده، انبیا هم د خوبیانو مجموعه یې. یو سړی چې د چا سره ملګری کېږي او د هغه اطاعت کوي، په هغه کې څه کمال وي، بیا خلک د هغه خبره نه وي. الله جل جلاله د تمامو خوبیانو مجموعه ده، او چې الله پیغمبر د انسانانو د تعلیم دپاره مقرر کړي، دا پیغمبران هم د خوبیانو مجموعه یې. د انبیاو په بدن کې نقصان دی، صورت کې نقصان دی. صورت ګورې د هر انسان ورسره محبت او مینه وي، سیرت اخلاق او ژوند یې ګورې هغه هم داسې صفات وي چې د هر انسان ورسره مینه وي. هر لحاظ باندې دا د مخلوق دپاره یو محبوب وګرځوي چې دا خلک د هغه سره جوړ وي، د هغه نه نفرت کړي. او دا کشش زموږ ستاسو ښکلي پیغمبر کې د ټولو نصیحت حسن یوسف دم عیسایت بیزادار، آنچه خوبان همه دارند او تنها دارد. حسن یوسف که یوسف علیه السلام خیسته نو الله جل جلاله تعالی دا هغه زیات حسن درکړی. دم عیسایت بیزادار، که عیسی علیه السلام ته الله دمونه ورکړي، مړي جبدي کول یا یې بل کول، نو ستا دم د هغې نه کم نه دی، د هغې نه اوچت. که حضرت موسی علیه السلام ته الله امسا ورکړې وه، نو ستا معجزې د هغې نه کمې نه دي. دا ټولې الله زموږ ستاسو پیغمبر کې دا جمع کړی دی. حسن یوسف دم عیسایت بیزادار، آنچه خوبان همه دارند، څومره ښایستونه چې معشوقې لري، که چا د صورت حسن دی، که چا د سیرت حسن دی، او که د چا د کمال حسن دی، تو تنها داري. پیغمبر علیه صلات وسلام ته الله دا ټوله مجموعه ورکړې، ځکه دا د ټولو نه محبوب انسان. نو څنګه چې مو خبره کړې وه، ایمان په پیغمبر یوازې یو طرف ته، خو دا محبوب ګرځېدل د هغې سره مینه، د ځان نه، د مور پلار نه، د تمامو انسانانو نه زیاته مینه د پیغمبر سره. دا د ایمان حصې. ستا ایمان به د پیغمبر سره په دومره کلک مقدار محبت کې وي، یوازې پیغمبر سره مینه نه، بلکې چې کوم څیز پیغمبر ته منسوب دی، د هغې سره به ستا مینه. پیغمبر ته چې منسوب دی، دا خچر ده په دې سورلي کړی،
دا اوف دې په دې سوالي کړي په دې اسی سوالي کړي دا د خپل پیغمبر کور دې چې دلته اوسېدلې دی دا خوراک او د اسکاک هغه نور خیره دا پلانې سیس پیغمبر ته منسوب دی پلانې سیس تا به د هغې سره اوږدې دی دا د ایمان حیثیت وقبل ذا الجدار وذا الجدار مجنون چې کوم دی یو دیوال او بل دیوال ښکلوي وایي دا دیوالونه چې ښکلوم دا دپاره نفع او مقبل ذا الجدار وذا الجدار ليس حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار د دې کور سره دې مینه نه ده چې دا کور دیوال مې خوښ دی دا ابادي مې خوښ دی دا ښکلوم د هغه چا سره دې مینه ده چې په دې کور کې اوسېږي د هغې د محبت د وجې ده چې په دې کور کې اوسېږي دا کور مې خوښ دی او چې په دې کور کې څوک اوسېږي د هغې د وجې نه مې دا دیوالونه خوښ دي دا دیوالونه ښکلوم د پیغمبر مینه به دی چې کوم څیز چې هغه ته منسوب دی ستا به د هغې سره مینه د دیوال سره د ستا مینه د کور سره د ستا مینه د وطن سره د ستا مینه کوم څیز چې هغه ته منسوب دی د هر یو او د صحابو ایمان ته په شان دی د حنین په موقع باندې شیبه ابن عثمان دربانچی د بیت الله د پیغمبر په څنګ کې مخکې وروسته موقع ګوري چې څه موقع پیدا کړم چې ټولې خلق ته وباسم او چې کله د طایف والا حوازن ظاهري د هغوی زور ډېر شه صحابه د میدان نه اخوا دېخوا خواره شول بس دلته موقع میلاو شوه اوس موقع د اوس د تورې نه کار اخلي یو طرف باندې راغی ویې کتل عباس اعلان نه ورکړي بل طرف ته راغی حارثه د تره زوی د پیغمبر الله تعالی نه راغلی د اوسو طرف دوه قسمه روایات راغلي چې کله یې وایي ټول حدیث ته چې پیغمبر باید ګزار کړي نو داسې اور زما د هغه په منځ کې راغی چې هغه اور زما سترګې وسولې په شا شوه او دویمه دا ده چې داسې عمره ولي چې کله ما د ټولې ګزار کړو چې مې کتل په دې پیزا غټ غټ ښکلي خلک په اسونو سپارلي دي نو د هغې نه ولې در په شا شوې نبي کریم علیه صلات وسلام ما ته وکتل شیبه را مخکې شه ما ورته ناشنا خلک ینم ورته دا چې څوک ګوري دا مسلمان دی دا کافر دی زما په سینه باندې لاس کېښود الله د شیبه د سینې نه شیطان وباسه چې دا درې کرتې دعا وکړه ما سترګې ښکته کړې وې په ښکته مې کتل چې پیغمبر علیه السلام دا کلمات ووې او لاس یې زما د سینې نه لرې کړ چې ما پره وکتل یا خو دغه پیغمبر چې زما بدې شو ما موقع سره ده چې کومه موقع چې دا ټول یې سر ته راواچو زما تمام خاندان یې وجلی دی او یا په دې موقع چې مې وکتل نو په دې مخونو کې محمود مخ دا د پیغمبر د ټولو نه خوښ انسان ما ته پیغمبر بیا एकदम حالت ایمان جدید راته وی شیبه مخکې شه وجنګېږه بیا زه مخکې شو یا د هغه د تورې د هغه د قتل دپاره تورې ایستلي یا بیا د هغه نه مخکې ځان قرباني بنو حنیفه سردار پیغمبر علیه السلام ته راوستی شو سوامه ابن آسال صحابه د ستنې پسې تړلی حدیث کې د واقعه پیغمبر علیه السلام صحابه له تپوس یې ترې وکړو سوامه څنګه وایي ښې کله مړ د وینې خاوند به مړ کړي معنا دا چې زما ستا دشمني ده مړ دی که ته څه ملامت خورې دشمن وځي او بعضې مطلب دا ذکر کوي که د مړ کم د وینې خاوند یې معنا دا ده چې زه د دوی ټول ملک یم د غټې قبیلې سردار یم عام سړی خوریم بدن باندې د راواخیستی شي او که دنیا او مال غواړي محمد او رسول الله غواړي چې دا کوم پیغمبر علیه السلام چل شو دا دوه ورځې درې ورځې باندې هغه بیا دا خبرې دی ګلاب یې کوي د پړاو ګلاب یې پرېښود اسلام هغه کښېني همداسې ناړه وړاندې ولمبل غسل یې وکړه بیا کلمې وویل
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما چې په دې دنیا کې سوچ کوله د ټولو چې زما ته خاط او ملک بدی شو استاد خاط بدی شو اما د ځمکه چې زما بدی شو مدینه کې بدی شو او چې څومره دینونه دي زما استاد دین بدی شو او چې څومره انسانان دي په دې کې زما ته بدی شو او چې څومره مخونه دي زما استاد مخ بدی شو او چې ایمان راوړ د ټولو نه محبوب او ټول خارج استاسو ده د ټولو نه ماته ګرانه مدینه ده په ټولو دینونو کې د ټولو نه ماته خوښ دین اسلام دی او د ټولو نه بهتر او خوښ ماته چې تاسو یې او په دې ټولو مخونو کې ستاسو مخ ماته د ټولو نه ګران د پیغمبر سره چې دا مینه دا مینه دا محبت دی دا د ایمان هغه معیار چې کوم کس ایمان راوړي چې بیا د ایمان نه یا من د مخ کې څنګه پوزیشن دی یا من ورسره بیا ته سجده دی بیا چې کوم عاشق او موحد او وجه دا چې نبی کریم علیه السلام د تمام خوبیان مجموعه په دې مقدار چې ستاسو پیغمبر سره محبت او مینه د دې محبت د خپل پیغمبر هغه ښکاري کېږي چې په درود کې ته په خپل پیغمبر درود دی وایي او دا څنګه چې درود وایي صرف لفظي دړه محبت نه आवाज راپورته شي د خپل پیغمبر سره اللهم صل علی محمد وانزله مقعد المقرب عندك يوم القيامه حسب الدرود وایي دړه محبت د چې زمانه خپل پیغمبر سره مینه ده دا هغه مینه په مقدار باندې زما خپل پیغمبر درود او سلام دی چې زما ستاسو درود او سلام پیغمبر علیه السلام ته هیڅ ضرورت نشته زما ستاسو درود او زما ستاسو سلامونه د پیغمبر علیه السلام هیڅ څه نه کیږي ضرورت نشته شاهان او بادشاهانو ته د ګدایانو هدیه او تحفه هیڅ معنا نه لري یو سړی د ملکان روان دی دړی ګوړه غسته ده زم د صدر سے ملاقات تا ستا دړی ګوړه د څه ضرورت دی یو سړی د بلوچستان نه روان دی چې خربوزه په شان کړي د وزیر اعظم سره ملاقات کوي بل بداسي سیز روان کړي د وزیر اعظم سره او د صدر سره هغه دې سیزونو ته څه ضرورت دی دا خو زموږ په شان انسانان دی عاجزي مو یو څو ورځې مشری ده او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې الله سره کړی دي نه زما استاد درود ته محتاج دی نه زما استاد سلام ته محتاج دی او نه زما استاد درود او سلام دا په مرتبه ته د ضرورت د زیاتوالی راوستي شي څنګه ما ته منزور الله عبادت کو د الله ذکر کو در اللہ سورت عبادت کے در اللہ ذکر اذکار کے ہمار زندگی تمام جون کو زرگون کر اللہ کا مسئلہ پیوزا یواز تمام جی اولین آخرین انسانان را جمشی پیریان را جمشی اور در تمام اللہ کا مسئلہ پراتی پر زرگون کر پراتی در اللہ جل جلالہ کو حکومت در ذرین رضیت والے نشین آواستے الله کامل ذات ای ضرورت نشته او دا چې د پیغمبر علیه السلام درود او سلامونه ای ضرورت نشته انا پکې څه زیاتوالی راوستي شي دا موقع چې د الله عبادت کوم د خپل پیدې لپاره کوي د خپل پیدې لپاره کوي د الله باندې الله عبادت کې طاقت او پیدا نشي او خپل عاجزي وړاندې کوي دی الله ته رب استا سره مؤمنه ده د هغه مینې په مقدار باندې اگر چې دا هغه مینې قیمت خو څوک نشي پوره کولی خو په دې خریدارانو کې زه هم یم یوه ګوتې چې کوم دی پاپړ مې رانستي دي یو خریدار پکې زه هم راوړی یم خپل هغه محبت وړاندې کول دي نور الله زما ستا په عبادت څه کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما ستا په درودونو هیڅ ضرورت نشته خدا ته چې لګي د خپل پیغمبر سره د مینا او عقیدت د محبت د هغه محبت او عقیدت په بنیاد باندې زموږ خپل پیغمبر سره مینا نه څه لګي
بیا به د هغه دربار نه چې خالي لاس نه راځي، دا خو ستا مینه وه، ته خو خپله مینه کوې، خو دا داسې دربارونه دي چې خالي لاس به هم نه راځي. د الله دربار کې عبادت کوي نو خالي لاس به نه راځي، او د پیغمبر علیه السلام سره مینه کوي، درود وایي نو خالي لاس به نه راځي. لاس به دې تش نه وي چې دا لاس به دې ډک، غېږه او لمنه به دې د خیر نه ډکې. نبی کریم علیه السلام فرمایي من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا. تا یو ځل اللهم صل على محمد، الله جل جلاله تا باندې لس کرته وي، لس کرته تا باندې پس صلات. او په دې قدر مو ته په مطلب نه په دې قدر چې الله پاک مو ته باندې صلات را لګي نه مسیشي. موت دا شی لیدلی نه دی، موت خو چې کوم څیز اینو د عقل سره مې وینئ، که د دې په ځای باندې دا یې درته ویلي وی چې قایم کړه اللهم صل ویې که نه نو سل ډوډۍ به تا ته راولي او سل چرګانو به کېږي. نو دا یقین دی که تاسو یو مجموعت نه پاڅېدلي، ځکه موت دا ډوډۍ پېژني، دا چرګ پېژني، خو موت صلات نه پېژنو چې الله تا باندې دا داسې شي دا نه پېژني. چې په دې مطلب پیغمبر پوهېږي، په دې هغه خلک پوهېږي چې هغه ژوند کوي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ځل پیغمبر علیه السلام داسې وغږ زه همداسې وړاندې پسې روان چې نبي علیه السلام یوازې دی، تقریب ورته ورسېږي. نو ولې په دې ولو کې پیغمبر علیه السلام په سجده پرېوته. زه وړاندې ولاړ یم، کتل مې چې اوس به راپاڅېږي، اوس به راپاڅېږي، اوس به راپاڅېږي. پیغمبر علیہ السلام دومره په سجده پروت ما نه چې پیغمبر علیہ السلام وفات شو، مجبوراً نږدې راغله خواته ودرېدل پیغمبر علیہ السلام سره راوچت تپوس یې وکړ، ما ته ونډه کیسه وکړې چې تاسو پسې را روان یم، خو تاسو دلته په سجده پرېوتئ، ما انتظار کوم، ما ویل چې تاسو به اوس پاڅېږئ، اوس پاڅېږئ، هغه سجده ټوله تاسو زده کړه، زما سره دا ډېره خطره شوه چې تاسو به دې سجده کې وفات شوي، ځکه درپسې نږدې راغلم. پیغمبر علیه السلام وفرد الرحمن الله جبریل راولېږو، ما ته دې په دې نه خوشحاله ته په دې خوشحاله دی چې ستا یو امتي په تا یو ځل صلات ووایي، زه به ستا دغه امتي باندې لس کرته صلات ووایم، زه به پرې لس کرته صلات دا لس کرته صلات خو پیغمبر پېژنده وی الله ته په شکریه پرېوتم چې الله تا زما د امت دومره قدر نو په دې مې الله ته سجده لګولې الله شکر مې ادا کړ. او حدیث د نسائی کې راغلی چې دا یو صلات یو ځل یو بنده یو ځل په پیغمبر علیه السلام باندې درود او صلات او سلام الله په دې بنده لس صلات راوړي، لس ولا نیکیانې ورکړي، لس ولا ګناهونه معاف کړي، لس ولا درجې اوچتې کړي، دا 40 ولا ورکړي، 40 دا یو ځل صلات دی الله تعالی 40 انعام درکړي، لس د ګناهونو معاف کړي، لس د درجې اوچتې کړي، لس د باندې صلاتونه راوړي، دا 40 مرتبه الله دې بنده ورکړي. بس حدیث کې دا دی چې تاسو صلات وکړئ نو الله تاسو نه وایي چې تا باندې درود راغی، دا درود خو من معنا کوي الله صلی الله علیه 10 ځله لس صلات راغلی د دې صلات معنا باندې الله وایي چې دا صلات دې شي اوس کوم راغلی ستا یو صلات باندې دا دې تاسو یې دربار دې کړ چې هغه ته ضرورت نشته، خو هغه ښېګړه ستا د خپل ځان سره چې ته د خپل پیغمبر سره مینه کې محبت باندې درود وایې، په دې یو درود باندې تا ته دومره نیکیانې میلاوېږي. او چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ځان نږدې کوې دا د نږدېکت ذریعه ده. او د ناصبي یوم القیامه د انسانانو کې به ما ته قریب قیامت کې څوک دي زما سره به نږدې کم کس ولاړ شي. اب
اکثرهم صلاة علیه. هغه سړی به ما ته نږدې وي چې چا ډېر درود ویلی، هغه سړی به ما ته نږدې وي چې کوم سړی به ما ډېر صلاتونه او ډېر سلامونه رالیږي. او دا صلات او سلام د پیغمبر د ژوند سره خاص نه دی، که جنبې ونه هم اوس هم چې څوک ورې ته جنبې کې وایي. او دا خیال مه کوئ یاره چې دا کوم وخت کې چې هغه خو جنبې وو، نو د کومو حضراتو چې صلات وې نو څومره خوش قسمته خلکو د صلات د پیغمبر اورېده. او چې سړی په چا باندې سلام وایي هغه اوري دا ډېره مزه کوي که چې پیغمبر علیه السلام ته سلام اورېده نو څومره مزه یې کوله. او زما دا خو نه اوري نو ځکه چې پاکستان کې به نه جستا به اوري ښه. دا نه صحیح حدیث کې دا راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو کوم ځای کې صلات وایئ ان لله سیاحین ملائکه د الله دپاره فرشتي دغه ګرځي. هغه فرشتي الله د دې خدمت دپاره مقرر کړي دي دنیا کې ګرځي زما په دې محبوب څوک صلات او سلام وایي چې کومې وایي حق راوړه راځي ته پلانې ته پلاني سوي په ته یې دومره صلات وایي او ته ډایرکټ رسوي کي. او چې کوم انسانان خوش قسمت او روزي مبارک په سر باندې وایي پیغمبر علیه السلام په خپله اوري ستا د صلات او ستا د سلام جواب درکوي. کم اشکال زما او ستا ذهن ته راځي دا صحابو ذهن ته هم راغلی یره چې دا خو انسانان به وفات شي خاورې شي ښکته شي مانا شي کله خاورې وشي نو دا به مخکې به څه کېږي. ابو داود او نسایي دواړو کې روایت دی. صحابو تپوس وکړه ورته ویل چې څنګه تا به صلات وکړه تاریخ ته تاسو خو به ریزه شوي یې. نبي کریم علیه السلام او فرمایل نه ان صلاتکم معروضة علی چې تاسو سلام وایئ دا ما ته فرشتې راوړي. ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء الله په دې ځمکه دا حرام کړي د پیغمبر بدن به نه خوري. الله په ځمکه دا حرام ګرځولي چې د پیغمبر بدن دې وخوري انبیا نه خوړل کېږي. او چې کوم صلات او سلام وایي الله مالا هغه روح راکړي چې هغه له جواب ورکړو. په داسې محبت په خپل پیغمبر کوو ځان نږدېکت غواړي چې قیامت کې هغه ته نږدې شي. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل یعنې چې دا خو ژوند دی په دې کې خلک منځونه کوي ذکرونه کوي مختلف اعمال کوي زه څومره حساب داسې مقرر کړم چې په هغې کې تاسو باندې درود وویل. نبی علیه السلام چې څونه دې خوښ دی که داسې وکړمه چې د خپل معمولات په څلورو تقسیم کړمه دا درې حصې به نورو معمولات ته ورکړم او څلورمه حصه به درود ته ورکړم. پیغمبر علیه السلام یې ښه ده او که دې نه دې ډېر کړو نو ډېره ښه ده. یعنې چې که درېیمه حصې ده دا دوه حصې به نور اعمال کوو دا یوه حصه به دا صرف درود دی. نبي علیه السلام یې ښه ده او که د دې نه پکې زیات شي نو ډېره ښه ده. یعنې چې که نیم په نیمه کړم ډېره ښه ده که دې نه پکې زیات شي او که داسې کړم چې همیشه دپاره صرف په تاسو باندې درود وسلام وایم بس چې ګرځم او ناست ولاړه تمام مې بس ژبه په دې خورې وزید هم دا وایم. پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل الله به بیا تو انعام درکړي چې کله ستا همیشه دپاره په ما درود وي نو دا به تکفا همک بس تا د غمونو د پریشانو لپاره به دا کافي شي چې همیشه دپاره درود وایي ستا چې څومره پریشانیانې دي څومره غمونه دي بس دغه به ستا کافي شي الله به د غمونو وساتي. او دویم ویکفر لک ذنبک څونه ګناه دي الله به دا ګناهونه معاف شي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې زموږ تاسو سره چې څومره احسانات دي که نه ما ته هغه احسانات نشو پوره کولی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل امت سره څومره احسانات دي او څومره سختې تېرې کړي هغه ما ته کوم ځای پوره کولی شي. خو امتي به حیثیت امتي چې د خپل پیغمبر سره محبت ونی او هغه مینه او محبت جیت او
داغه سنت داغه ژوند داغه طریقه تا محبوب دنیا کې تا د چا سره محبت آخرت کې به هم دا سره المرء مع من احب دنیا کې ستاسو لپاره دا لوی میدان دی چا سره مینه کوي د چا سره چې د دنیا کې مینه د قیامت کې به دا سره ولاړ یو سره د پیغمبر سره مینه کوي قیامت کې به دا په شان کې ولاړ د نیکانو خلکو سره د مینه د قیامت کې به هغه نیک سړي سره ولاړ عالم سره د مینه د قیامت کې به عالم سره ولاړ دا څنګه دنیا کې فیصله وکړه دا کې دې نشي چې دنیا کې د انسان د چا سره مینه کې او قیامت کې د بل سره پورته کېږي دا خیالات د محال دي د آخرت فیصله د دنیا نظام سره وکړه چې قیامت کې د چا په څنګ کې ودرېدل غواړي چې د چا په څنګ کې ودرېدل غواړي د هر کسړي سره دنیا کې ودرېږه د هغه سره په څنګ کې ودرېږه د هغه سره مینه کوه او د ټولو نه د محبت او د مینې مجموعه خو پیغمبر دی د هغه سره مینه او چې څوک د پیغمبر په لار روان دي د هغې سره مینه قیامت کې ولې حشر هم د هغې سره المرء مع من احب صحابه فرمایي په ایمان ډېر خوشحاله خو په دې ټکي د ایمان نه بعد بیا دومره خوشحاله چې دا اول سره ځکه موږ به چېرته پیغمبر قیامت کې به د هغه دیدار کېږي که نه خو چې دا د پیغمبر وي چې د هغه چا سره وي چې د چا سره د مینه ده د صحابو مینه خو د پیغمبر سره وه په دې خوشحاله وي انشاءالله د هغه سره به ولاړو زما ستا لپاره دا معیار دی رب ذوالجلال دې زموږ ستاسو د خپلې پیغمبر سره مینه محبت پیدا کړي د هغه د سنت سره محبت پیدا کړي د هغه د ژوند اتباع نصیبه کړي الله زموږ ژوند زندګي په خپل